بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تاسو ته ښه راغلاست وایم د سولې خپرونې ته. د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړي ترتیب شوي دي او تر راتلونکو 2 ورځو پورې بعد دوحې ته سفر وکړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او د بین الافغاني مذاکراتو څخه مخکې چې کومه مسله طالبانو مطرح کړې وه چې د دوی 360 زندانیان چې لا هم د افغان حکومت په زندانونو کې دي دا باید آزاد کړی شي، چې تیره ورځ ناوخته هم له دغو زندانیانو ډلې څخه 40 تنه آزاد شوي دي. غواړم په دې اړوند در سره ریپورټ شریک کړم. تر ریپورټ وروسته درانه میلمانه را سره په بحث کې دي. ملتیا مو غواړم. د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په بهیر کې له څه ځنډ وروسته یو ځل بیا دغه بهیر پیل شوي دي او د دوشنبې په شپه د پلچرخي له زندان څخه 40 طالب زندانیان چې خطرناک بلل کېدل خوشي شوي دي. افغان دولت وویل چې دا طالب زندانیان به له دغې ډلې سره د زنداني افغان کمانډویان په بدل کې خوشي کوي. بندیان په دې باندې خو بیخي خوشحاله کېږي ځکه چې موږ په میلیونونو لور اړ یو 18 کاله 18 کاله پورې بندیان چې دلته وخت تېر کړی دی. په شخصا یک صلح یک مسئله افغانستان یک ورام شود. د افغانستان دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړو د نوم نه اخیستو په شرط اریانا نیوز ته ویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به دغه پلاوي دوحې ته سفر وکړي او د افغانانو د خپلمنځي خبرو په پیل به خبرې وکړي. ما امیدوار هستیم که با آزادی زندانیان طالب و چند نفر دولتی که و نیست طالبا هستند آزاد شود و مذاکرات بین الافغانی راجع به حل قضای افغانستان آغاز گردد. حکومت او طالبانو په رسمي توګه د زندانیانو د خوشي کېدو او د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیلېدو په هکله څه نه دي ویلي. خو د مصالحې د عالي شورا رئیس ویل چې په روانه اونۍ کې به خبرې پیل شي. څنګه چې تاسو په جریان کې دي یا همدغسې د هېواد ټولو رسنۍ په جریان کې دي د طالبانو هغه 320 کسه بندیان د هغو د خلاصون نړۍ هم پیل شوې ده چې یعنې دوی به د محبسونو نه خلاصېږي او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به افغاني پلاوی چې مذاکراتي ټیم دی د مذاکرات لپاره به قطر ته سفر کوي. په همدې حال کې په لندن کې چاپیدونکي تلګراف ورځپاڼې استرالیا او فرانسې ته خبر ورکړی چې د طالبو زندانیانو د خوشي کېدو له موضوع څخه ځانونه لرې وساتي. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې مو په ریپورټ کې ولیدل درنو لیدونکو غواړم په همدې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي ګل اغا حسني صاحبزاده سیاسي فعال له جلال آباد څخه او همداراز ښاغلی معین څمکنی د حق او عدالت ګوند رئیس له پلازمینې کابل څخه. ښاغلی محمد حکیم روان هم له ځانه سره لرو له هالند څخه، خو تر لنډو شیبو وروسته به دوی هم له موږ سره په اړیکه کې شي. درنو میلمنو سلام او وخت مو په خیر. مننه ژوندي اوسئ. مننه کور مو ودان. ښاغلی صاحبزاده غواړم په لومړي سر کې پوښتنه له تاسې څخه مطرح کړم. دغه پلاوی چمتو شوی دی او قطر ته روان دی. ستاسې نظر پرې غواړم چې رښتیا هم تر کومه حده د دې باور کیدلی شي چې موږ تاسو به په لنډو ورځو کې د دغو خبرو شاهدان اوسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رفیع صاحب تاسو یو څمکنی صاحب او ستاسو نور میلمنو او کارکوونکو او لیدونکو ته په مسند طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. رفیع صاحب محترم، صلح د الله حکم دی، د پیغمبرانو طریقه ده، په صلح کې خیر دی، آبادي ده، ورورولي ده او 99.99% افغانان صلح غواړي. البته یو څو پردي پالي، یو څو جاگیرداران، یو څو باډیګارډان والا، یو څو مافیایي کړی والا او یا د پردو بله درنو لیدونکو فکر کوم له ښاغلي حسني صاحبزاده سره مو په اړیکه کې ستونزه راولاړه شوله، خو بیا هم له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. بیا هم مهرباني ښاغلی. زموږ اساسي اسلامیت او افغانیت حکم کوي درېمګړي ته چې تاسې صلح وکړئ د دوه متنازع قوتونو یا د دوه متنازع شخصیتونو یا د دوه متنازع کلو په منځ کې. دا افغانیت هم دا حکم کوي او اسلامیت هم دا حکم کوي. خو دا چې دوی خپل مرکچي پلاوي لګي دا ښه خبره ده. خو دلته باید افغانان، هغه افغانان چې هغه په دې وطن باندې خفه کېږي، د وطن په طبعي خفه کېږي، د وطن په آبادي غواړي، هغه افغانان باید دلته متحد شي او دواړه اړخه وهڅوي دې خبرې ته چې صلح ته کښېني. مو بندیانو پسې ګرځي، مو د خلاصون پسې ګرځي. که صلح راغله دا بندیان به موږ په ګلپوشو موټرو کې انشاءالله کورونو ته ورسوو او هم په دواړو اړخونو باندې فشار راولي او هم
درېمګړی اړخ چې هغه خارجیان دي امریکایان دي یا د هغې متحدین دي هغه په دې قانون کې چې تاسو د صلح مخالفت مه کوئ اوس د مړو پوښتنه مه کوئ چې راغلي تاسې وایو څه څو کسان بیا هم ښاغلي حسني ته راګرځو خو غواړم چې پوښتنه له ښاغلي معین څمکني نه هم مطرح کړم. څمکنی صاحب سلام، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم چې د دغه هیئت د سفر په اړه له تاسو څخه هم وپوښتم دا چې لا هم یو شمېر ناندرۍ د چارواکو ترمنځ پر خپل ځای باندې پاتې دي خو مذاکره کوونکی پلاوی چمتو شوی دی او تر 2 ورځو پورې به قطر ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د دوی لاسته راوړنو ته په کتو سره په تیرو کې یا هم د دغه پلاوي کارکړنو ته په کتو سره څومره د دې اعتماد لیدلی کېږي چې دوی به د افغان ولس سمه نمایندګي کولی وشي او بالاخره موږ او تاسې به د یو ښه خبر اوریدونکي یو؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او صاحبزاده صاحب ته ټولو درنو لیدونکو کتونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې پیرزوینې وړاندې کوم. مننه کوم. لکه څنګه چې ویل کېږي د کور دننه هغه ستونزې چې د حکومت په بدانه کې د له بده مرغه د ورځې نه ورځې ته کله ښې او کله خراب وي د دې نه دا معلومیږي چې دوی هم سره همغږي نه دي او علاوه د دې نه کیدای شي هغه کاړی چې هغوی نه غواړي چې صلح راشي یا که صلح راځي نو هغوی ځینونه پکې مطرح کړي چې د دوی هغه حرام چې په حرام ډول هغه شته لاسته راوړي دي او دوی غصب کړی دی، دوی جنایتونه کړي دي د هغو نه یعنې د یو براعت اخیستو په صورت کې یا د هغوی تضمین په راتلونکي سیاسي بدنه د حکومت کې نو کېدای شي چې په صورت دوی موافقه وکړي او دوی کوشش په دې ډېر کوي چې دا پلاوی د ځان په نفع وڅرخوي چې وا هم څرخېدو له بده مرغه ارګ بیخي ځان د ماشومانو ته تسلیم کړی دی. په دې کې یعنې شخصي مسایل مخته کېږي نه من حیث د ټولو افغانانو یوه مسله چې وي یوازې دوی هماغه که پلرونه کې مطرح کېږي او که بیا یې اولادونه پکې مطرح کېږي یعنې جنایتونه هم دوی کړي دي او بربادۍ هم دوی رسولي دي په سولو کې هم دوی وغږیږي په هر څه کې د دوی برخه ونډه باید معلومه وي چې دا په خپله د افغانانو یوه بېاعتمادي په دوی باندې د شک پیدا کول دي. موږ په شکي یو ځکه دوی علاوه د دې نه چې دوی په ډګر د طالبانو د پلاوي سره بحث وکولی شي دوی کې دومره ستونزې پکې دي چې حتی د یوه طالب په مقابل کې به هم دوی ځواب ونه وایي. نو پاتې خو لا دا شوی چې دوی د افغانستان حال او راتلونکی څنګه دوی هغه په دغو باندې بحث وکړي هم له سیاسي له نقطې نظره هم د جغرافیې له نقطې نظره هم د اسلامي له نقطې نظره یعنې دا ټول هر هغه څه دي چې خلکو کې بېاعتمادي رامنځته کړې. هر څومره چې حکومت راودې غواړي مصلحت در سره وکړي تا سره به یوه خبره په یوه ځای باندې ودرې لیکن سبا ته بیا هماغه خبرې ټولې د ذهن نه وتلې دي بیا کته یې په یاد کې هم نه راځي. لکه دا اوس هم چې د یو تعداد ګوندونو سره اړیکې پالل شروع کړي دي خو پوهېږو چې غلطول کوي لکه عیناً د چا سره چې یو کمپاین کوي خو دا په دې معنا نه دی دا افغانان به اخر پسې راپاتې کېږي ځکه چې موږ هم د دوی ته انتظار نه وباسو. موږ یو دریم منځګړی قوت رامنځته کړی دی چې هغه به هم حکومت څاري او هم به طالبان څاري او هم به نړیوال څاري هر هغه څوک چې غلط قدم کېږدي د صلح په مقابل کې او یا داسې تحرکات وکړي چې سولې ته زیان ورسوي موږ به هغوی په مقابل کې په ډېر قوت سره موږ درېږو ځکه چې د صلح د یو څو کړیو یو څو نفرو نه ده دلته صلح دا د ټولو افغانانو صلح ده. اوس نو کله دوی په کابینه سره وران وي کله په پلاوي سره وران وي کله یو فرمان صادروي چې پلانی او محمود او څوک د یو څو څیرې دي دغه پکې راولي بیا یې د هغې نه وروسته بل طرف څه جګېږي چې دا د تا صلاحیت نه دی دا د ما صلاحیت دی دا ټول کارونه زه کوم او ورلې مخه ښاغلي عبدالله دا بیان کړی و چې کله دا د ملي پخلاینې شورا رئیس وټاکلی شو چې موږ د موقت ادارې پر سر باندې هم چمتو یو چې طالبانو سره بحث ولرو چې دا په خپله د ارګ او د سپیدار ترمنځ یو
یو غږ نه ګڼو په دې کې بې اتفاقي شته. بله خو ښاغلی څمکنی پوښتنه دا ده چې دغه اختلاف د نظریاتو او یا هم دا چې دلته د ونډې مسله رامنځته کیږي تاثیرګذاري په دغه پلاوي باندې څه کیدلی شي چې 2 ورځې وروسته قطر ته روان دي او له طالبانو سره به دوی خبرو لپاره تابیا نیسي او بالاخره دوی به د یو میز تر شا کینی؟ خو په سیاسي لحاظ موږ دا ډېر نیک پال ګڼو چې حد اقل یو څوک د افغانستان د صلح دپاره ولو که په هر سټیج کې وي چې کینی بحث وشي خبرې وشي دا موږ تاییدوو دا موږ قطعا نه ردوو ځکه په دې کې د ټولو افغانانو غوښتنه همدا ده چې صلح ته موږ ورسیږو. بیا داسې موضوع ده چې اوس خو بهرانیان هم ترنه ووتل اوس خو یوازې افغانان سره پاتې یو که طالب دی که د افغانستان حکومت دی او که د نوره عام سیاسیون او خلک دي. خو زه په نیک پال بولم خو مهمه دا دی چې حکومت ته پکار دا دی چې دوی اول خو په د پلاوي کې تغییر راولي. ګورئ په دغه پلاوي کې زه علاوه د حق و عدالت د ګوند ریاست نه د جنوبي قومونو د یووالي شورا ریاست هم پر غاړه دی چې 10 ولایتونه دربار کې نسی. ګورئ په دې ترکیب کې اول قومي انډول په نظر کې نه دی نیولی شوی. علاوه د دې نه د مرکو د جرګو ټاټوبی چې د هغه جنوب دی دوی د مهرباني وکړي د لویې پکتیا نه دوی څوک د ځان سره نیولي دي او بالعکس طالبانو د لویې پکتیا ډېر کسان ځان سره په حیات کې نیولي دي. دا به د حکومت دپاره یوه ډېره کمزوري او ضرري نکته به وي ځکه ولسونه خو بیا د هغه چا طرفداري به وکړي چې څوک یې په خوله کار کوي څوک ورته اهمیت ورکوي. نو لویه پکتیا د پامه نه غورځولی کېږي. لویه پکتیا په تیر تاریخ کې حکومتونه جوړ کړي دي او حکومتونه یې ړنګ کړي دي. مننه کوم راګرځم بیا هم تاسو ته ښاغلی څمکنی مننه کوم. ښاغلی صاحبزاده که بیا هم تاسو سره وګرځم اوس مهال که چیرته رښتیا هم دلته افغان حکومت او همداراز طالبان له یو بل سره مخامخ مذاکراتو ته کینی د درېمګړي په حیث باندې هم ښاغلي څمکني یو یادونه وکړه چې دغه بهیر به څارلی کیږي چې څوک رښتیا هم سولې لپاره ژمن دي او څوک نه دي. خو دغه ژمنتیا تر ډېره که له تاسو څخه واورم چې تر دې حده پورې چا کې لیدلی شوې؟ زه څونه فکر کوم دا سبا ته چې کوم یا بل سبا ته چې کوم پلاوی ځي دا د سولې خبرې نه کوي. دا فقط همدومره کوي چې خبرې چېرته کو په کوم تاریخ باندې شروع کوو او د بل طرفه مهمه خبره ده چې تا د حکومت په صفت پیژنم نو ته ما د امارت په صفت وپېژنه. که زه تا ته د جمهوریت اسلامي نوم درکوم ته به ما ته امارت نوم راکړې او یا به دا چې زه به تا د امارت زه به تا د حکومت په صفت نه پېژنم ته ما د امارت په صفت نه پېژنې نو دلته بیا درېمګړی موقته اداره مخکې راځي چې هغه موجود وي. ځکه که زموږ تا ته حکومت وي خو بیا موږ هغه باغان شو د هغې خبره ده. زموږ اساس خبره دا ده چې عین یو پروګرام موږ په خپله هم کړی دی. تقریبا یوه نیمه جمعه مخکې موږ یو لویه غونډه دایره کړه او سیاسي مشرانو احزابو مدني فعالان او په هغې باندې موږ یو بې طرفه درېمګړی اصلاحي مرکز نوم ورکړ چې دا باید هم دا د سولې پروسه باید وڅاري هم باید د ډازبرګ پروسه وڅاري. پروفیسر زما د ټول افغانان نه غوښتنه دا ده. البته هغه افغانان چې سوله نه غواړي خو یې نه غواړي. هغه افغانان چې په سوله کې خیر دی په سوله کې آبادي ده په سوله د خیر په نوم باندې یادوي او واقعا د قلم او د قانون خاوندان دي هغه افغانان باید راپاتېږي. همدغسې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څمکني صاحب دا خبره وکړه دا باید موږ متحد شو دې خبرې ته چې هم دواړه اړخونه وهڅوي چې د سولې خبرې ضرور کوي او هم دزبند تعقیب کو هم د دوی په منځ کې دغه کومه تنازع چې دا فعلا موجوده ده چې د بل سره به ورځي نو هغې ورته وایي چې زه تا د جمهوریت اسلامي افغانستان په نوم زه نه پېژنم یا به ته ماته د امارت په نظر ګوري. بیا خو دوه موازي حکومتونه په افغانستان کې او که چېرته دا نه نو د موقت اداري خبره ده او هغه ارګ او د ارګ بعضې ماشومان او د دوی ټیم یې په رسمیت هم نه پېژني خبره دې ته ترجیح نه ورکوي ځکه د دوی پکې خیال نشته په سوله کې. زه داسې وایم چې موږ به هر هغه حرکت چې د سولې په نوم باندې کېږي د هر چا په وجود کې چې کېږي په هر لباس کې چې کېږي موږ یې ملاتړ کوو خو موږ ملت یې څارو
د دوی حرکتونه هم څارو، د دوی خبرې هم څارو چې دا د سولې د سبوتاژ په خاطر باندې دي او کنه د سولې د پروسې د تطبیق په خاطر باندې دي. نو موږ لکه څنګه چې رښتیا په دې لیست کې تاسو ولیدو چې علاوه د دې نه چې مثلا نیمګړتیا به کې و په خپل حامد کرزي ته د لیست رد کو، حکمتیار رد کو، رباني رد کړ، د سينورم په دې لیست باندې اعتراضونه موجود دي. خو موږ بیا که چیرته په دې باندې صلح راځي ډېره ښه ده. خو دغه بیا به مطلب چې دغه تګ د دوی د صلحې په خاطر نه دی، دغه فقط په دغه مقدماتي خبرو باندې چې څه خبرې به چیرته شروع شي او په کوم تاریخ باندې شروع شي او خبره په امارت او په جمهوریت اسلامي کې ده. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې مې د خپرونې په سر کې هم یادونه وکړله، ښاغلی محمد حکیم روان سیاسي فعال له هالند څخه هم له موږ سره وصل شو. ښاغلی روان سلام او تاسو هم ښه راغلاست وایم. غواړم چې پوښتنه روان صاحب له تاسې څخه مطرح کړم، د افغانستان د سولې د روان بهیر په هکله که مو نظر راسره شریک کړئ چې دغه هیئت په راتلونکو 2 ورځو کې قطر ته روانیږي او لا هم دلته د مصالحې په عالي شورا کې په یو لړ مسایلو باندې اختلاف د نظر شته. دغه اختلاف د نظر به څه اغیزې په دغه هیئت باندې ولري، یا دا چې نه هیئت به خپل کار کوي او مذاکراتو ته به هم دلته په دننه کې یوه حل لاره لټول کیږي؟ جناب محترم، باید ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې لومړی تر هر څه سلامونه او درناوی وړاندې کوم تاسو ته او د بحث ګډون کوونکو ته او د افغانستان شریف ولس ته ستاسو د تلویزیون له لارې خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. بخښنه غواړم او د ستاسو د سوال او پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې دا یو نیک زیری دی او ټول افغان ملت دغه ورځې ته منتظر وو چې کله به د افغان سولې د مذاکراتو ټیم او ډله دوحې ته روانیږي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او دا چې مثلا هلته بعد دا ټیم د کومې آمادګۍ سره لاړ شوی وي، زه باور لرم چې تر طالبانو به د آمادګۍ سطحه په مراتب لوړه وي، ځکه زه دلته ډېر عالم او ډېر پوه او مدبر شخصیتونه وینم چې دوی کولی شي چې د افغانستان د خلکو د منافعو څخه په ډېره مېړانه او په ډېره هوښیارۍ او سره دفاع وکړي. او دا چې په افغانستان کې یو سلسله ستونزې دي، دا ستونزې د ټولو افغانانو ستونزې دي او هیڅ چیرې افغان د ستونزو نه خلاص نه دی. همدا ډول ستونزې چې دلته په افغانستان کې شته، دا باید د چا هیلې باید دغه نه کړي، متضرر نه کړي او د چا هیلې باید مړاوې نه کړي په دې چې مثلا دلته ستونزې دي. ستونزې هر چیرې شته، دغه ستونزې په طالبانو کې هم شته، منتها هغوی نه څرګندوي، هغوی نه وایي او دلته دیموکراسي ده، دلته ازادي ده، دلته هر څه بیانېږي او هر څه په ډاګه دي. نو ځکه زه فکر کوم چې هم به د سولې مشاورتي شورا بالاخره خپلې چارې او خپل کارونه منظم کړي او هم به د سولې مذاکراتي ټیم په تدریج سره خپلې چارې تنظیم کړي او سولې ته امید ده. او زه ډېر باورمند یم چې په افغانستان د خلکو پخوانی هیله او د 40 کالو ارزو چې سوله ده، امن دی په افغانستان کې، بالاخره دغه اختر او د سولې اختر به زموږ ویجاړو کوڅو ته راشي او زموږ خلک به ان شاء الله تعالی د سولې له نعمت نه برخوردار شي او زه دې ته ډېر امیدوار یم. خو ښاغلی روان، اوس مهال دغه بهیر که چېرته پیلیږي، مخامخ مذاکرات کیږي، لکه څنګه چې ښاغلي څمکني هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې دلته به ولسونه هم د دغه بهیر څارنه کوي چې څوک رښتیا هم دلته تر ډېرې ژمن دی، څوک سوله غواړي، څوک یې نه غواړي. نو دا څومره اساسي او اړینه مسله ده ستاسو په نظر چې ولس باید دلته بیداره وي، آګاه وي او دغه بهیر وڅاري؟ دا خو ډېره ښه ده، هر څومره چې ولس آګاه وي دومره یې د څار قدرت او توان زیات وي او باید د دې سولې د بهیر ډېره دقیقه څارنه باید ځکه وکړي چې تر هر چا زیاته ګټه افغان ولس ته رسیږي او تر هر چا زیاته دا هیله او ارزو د افغان ولس ته. نو هر څومره چې افغان ولس بیدار وي او دغه د سولې پروسه په دقت سره وڅاري
هغومره به افغان ولس ته ګټې زیاتې وي او هغومره به د سولې مذاکرات مؤثر او اغیزمن وي، دومره به ګټور او دغه وي ثمربخش وي چې څومره خلک بیدار وي او څومره خلک په دې بهیر کې ګډ وي او پکې شامل وي، مشارکت ولري او له نږدې نه یې څارنه وکړي او په هوښیارتیا سره، په آګاهۍ سره او په بیدارتیا سره یې څارنه وکړي. دا خو به ډېره ښه وي، دا خو ډېره ضرور خبره ده. مننه کوم. بیا هم ښاغلی روان تاسو سره ګرځم. ښاغلی څمکنی، اوس مهال که چېرته د طالب زندانیانو مسئلې ته هم راوګرځو چې وروسته تر دغو زندانیانو خوشي کېدلو به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. له 320 خطرناکو زندانیانو څخه تیر ماښام هم یادونه کیږي چې 40 تنه زندانیان آزاد کړی شوي دي. آیا دغه بهیر څه فکر کوئ چې ولې داسې ټکنی دی او افغان حکومت یعنې په یو دم نه غواړي دغه زندانیان خوشي کړي؟ آیا دلته حکومت د څه په لټه کې وینئ؟ مننه. تر څو پورې چې معلومیږي د طالبانو سیاسي پلاوی پاکستان ور وغوښتو اسلام آباد پلازمینې ته، همالته ممکن په دغو مسایلو باندې بحث سره شوی وي چې تاسو به دغه د هغو دوو هیوادو لکه استرالیا او د فرانسې کوم کسان چې وي هغونې به دومره ټینګار نه کوي چې خلاص شي. ممکن داسې شوي وي، که داسې شوي وي خو دا به ډېره ښه وي ځکه موږ ته لار پرانیزي. او له بله خوا نه پرون چې اعلان وشو چې هغه طالبان چې پاتې وو په بند کې هغوی هم خلاصیږي او نوره ژمنه وشوه چې نوره به هم خلاصیږي. په دې سره د افغانستان حکومت بیا هم که هر څوک وي تر څو پورې چې څومره خبره په قوت سره په سیاسي قوت سره مخې ته بوزي، فشار لاندې مقابل لوري راولي، کوشش کوي. نو که چیرې اوس دواړه لوري چې یوه طرف ته د افغانستان حکومت طالبان د یوه تروریستي ډلې په نامه یادولو او له بله خوا نه طالبانو د کابل اداره بلله، دغه دواړه چې کله سره کینی دا یو نیک پال دی. دا په دې معنی چې دواړه سره مني من حیث دی راتلونکي د هیواد دوه سیاسي قدرتونه. نو په دې منځ کې د افغانستان حکومت بالخاصتا د بهرنیو چارو وزارت هم ممکن دوی خپل کورنۍ دندې سرته رسولي وي، که په علني ډول وي او که په غیر علني ډول وي، چې څو قناعتونه یو بل تر سره ورکړي وي. علاوه د دې نه داسې یو هیات د پاکستان نه چې یو وارې مونږ هیات ورغلی وو، بیا د پاکستان هیات ورته راغلی وو، هغوی دلته د لارې په نقشه باندې بحث کړی دی. ګر چې ډېر مسایل به راوتلي نه وي د رسنیو ته، خو یو څو راوتلي دي چې هغه د جمهوریت موضوع ده. ممکن جمهوریت موضوع منل شوی وي. علاوه د دې نه د تجارت د راکړې ورکړې ده او په د استخباراتي حال احوال یو بل سره شریکول. نو ظاهرا خو دا خبره ښکاري، خو هر څه چې وي دا په دې معنی چې بیا هم صلح ته د دغو خبرو نږدېوالی دی. بله، خو ښاغلی څمکنی په بخښنې سره غواړم همدلته پوښتنه مطرح کړم. تاسو د دې یادونه وکړله چې طالب ته د تروریست خطاب نه کیږي یا چې مخکې ورته کېده، یا هم د افغان حکومت لپاره د کابل ادارې خطاب کېده. اوس مهال دغه مسایل لرې شوي دي، یو بل منل شوي دي، یو بل سره به خبرې کیږي. خپله دلته که موږ او تاسې وګورو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېرې هم پر حکومت نیوکې لري او دلته لکه څنګه چې د ښاغلي حکمتیار تېره ورځ هم یادونه کړې ده، دوی هم نه دي ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دوی هم د کابل اداره خطاب کړي او وایي چې دا صلاحیت دوی سره نشته ده. افغان حکومت څه فکر کوي چې څومره باصلاحیته دی او څومره خودمختاره دی په دغو خبرو کې؟ ګورئ، یو خو د چا شخصي نظریات وي. اول که د کابل اداره بللی، خو په اوله کې به دوی صلح همدغې کابل ادارې سره وکړه، نو دوی ولې نن ورته کابل اداره وایي؟ خو خیر دی، د دوی نظر دی. مهمه خبره دا ده چې کله چې په دوحه کې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د صلح وکړلیک لاسلیک کېدو، په ورته وخت کې په کابل کې هم یو غونډه رابلل شوې وه چې په هغه کې د امریکې او د اروپا د ټولنې لوړپوړي چارواکي ورکي وو. په هغه کې د افغانستان حکومت نه د یوه حکومت په شکل ننګ او ملاتړ وشو. خو خبره په دې کې دی چې هغه تړونونه چې د افغانستان حکومت سره مختلف حکومتونه لري هغه تر اوسه پورې پر ځای دي، سیاسي و ډیپلوماتیک قوت پر ځای دی تر نظامي پورې. نو خبره دا ده چې حکومت
او طالبان اوس که فکر ورته وشي تقریبا 50 په 50 کې دي، ځکه د امریکای متحدو ایالاتو لوړپوړي چارواکي هم دوحې ته سفرونه لري او هم کابل ته سفرونه لري. خو ممکن دغه تلی د دې دپاره برابره کړې وي چې که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات ډېر تیز شي ونه شي کولی چې وي نتیجې ته په لنډ وخت کې ورسیږي، نو بیا به په هغه صورت کې نړیواله ټولنه د یوه بن د کنفرانس د غوښتنه به وکړي چې په هغه کې به بیا ممکن یوه سرپرسته یا موقته یا ممثله یوه اداره رامنځته شي چې په هغه صورت کې به بیا وخت ورته ټاکلی کېږي، د افغانستان دپاره به صندوق اعلانېږي او تضمین به د نړیوالو ورسره کېږي، نو دا به بیا لومړنی دویم قدم به وي. مننه کوم. بیا هم تاسو سره ګرځم ښاغلی څمکنی. ښاغلی صاحبزاده، اوس مهال که چیرته د افغانستان د سولې د پروسې مسله په نړیواله کچه مطرح ده، د پاکستان رول له پامه هم نه غورځېدونکی رول دی، آیا د پاکستان اړیکو ته په کتو سره چې له افغانستان سره یې لري، آیا موږ او تاسې د پاکستان ذهنیت د افغان سولې په وړاندې څنګه ارزیابي کولی شو؟ دوی به دغه بهیر کې څومره همکاري وکړي؟ لکه څنګه چې امریکا ته ویلې طالبان موږ له تاسو سره خبرو ته حاضر کړل، آیا له افغان حکومت سره هم چې کینی سبا به دا احسان پر افغان حکومت هم ور اچوي، یا دا چې نه طالبان خپلواکه ډله ده چې خپله یادونه کوي او پاکستان به په دې کې برلاسۍ ونه لري؟ رفیع صاحب محترم، دا زما خپل شخصي نظر دا دی چې پاکستان خپلو موخو ته ورسېد. د پنجاب هغه کوم نقطې چې د پنجاب اهدافو ته رسېدلي دي، نور د یو پرمختللي افغانستان په لټه کې به ځکه چې دوی بیا په اقتصادي انزوا کې راځي، هلته د ایران سره مخالفت دی، هلته د هند سره مخالفت دی، او که د افغانستان لارې بند شي مرکزي اسیا ته د دوی تجارت لاړ نه شي، نو ممکن پاکستان د یو لوی مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخامخ شي. دا به کوشش همدا کوي چې اوس دلته هغه نقطې خو چې وي هغه خپلې کړي، اوس دلته یو پایدار افغانستان باید ولري، پخوا کې خو دشمن افغانستان نه، یعنی یو پایدار دوست افغانستان باید ولري، په دې به هلې ځلې کوي. رالو د طالبانو او د حکومت په حصه کې دلته چون خارجیان یا متحدین یا امریکایان یا ناټو حاکمه ده، دا نه تنها طالبانو بلکې په افغانستان په حکومت باندې حاکمه ده. نو دا په دې کې شک نشته چې دغه دواړه اړخونه موږ تاسو ته سل په سلو کې آزاد نه شو ویلی، سل په سلو کې محکوم نه دي. د پاکستان د طالبان دونه محکوم نه دي چې پاکستان څه وغواړي هغسې دې وشي، او د امریکې هم د حکومت دونه محکوم باید نه چې امریکا څه وغواړي باید هغه وشي. دلته دا د 36 میلیونو افغانانو مسله ده، او 36 میلیونه افغانان نه ټول طالبان دي او نه ټول البته هغه طالبان چې سلنه غواړي، او نه ټول هغه حکومت طرفداران دي چې هغه سلنه غواړي. دا زموږ اساسي په حکومت کې چې څه مشکلات دي، او هغه دا چې طالب هم د کابل اداره وایي او یا حکومت هغه زموږ خپل د ادارې مشکلات او رښتیا هم ډېر دي. اوس تاسو ولیدل چې اشرف غني زموږ اساسي ولسمشر دی، یو کال د فرمان صادر کړ چې 15 طالبان به خلاصېږي، د ورځې 100 کسه به د باګرام نه وځي، 15 ورځو کې په لسم د مات باید تطبیق شي، هغه شاته ولوېد. بیا دې ولیدل چې فرمان صادر شو، لویه جرګه راوغوښتل شوه، دا فرمان صادر شو چې دا 300 دي خلاص شي. بیا کې دا خبره راغلې چې ولا برطانیه کې به د فوټون سیلاب راشي، یا مثال فرانسه او استرالیا یو خبر شو، او د بل طرف دا ویل چې یو لیست جوړ شو، د ارګ د خوانه تایید شو، د فرمان صادر شو، بیرته د ملي مصالحې رئیس رد کړ، قانوني باید رد کړی، ځکه چې پروګرام دغه سره دی. د دې په خوا کې دی ولیدل چې موږ تاسو د سولې عالي شورا لرله، ورڅخه خوا کې موازي د سولې هغې په خوا کې موازي د سولې مرکزي پلاوی. بله، خو څه فکر کوئ چې اوس مهال بنسټونه ډېر غوره شوي دي، بېلابېلې ادارې په بېلابېلو نومونو کار کوي، خو هدف ټول یوازینی هدف همدا دی چې سولې ته باید لاسرسی پیدا شي. که د مصالحې عالي شورا هم خپل کار ته دوام ورکوي، د غړو نوملړ یې اعلانېږي له ناندریو څخه ډک، باوجود د دې چې څو میاشتې تېرې شوي دي. یعنې دغو مسایلو ته په کتو سره له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت هغه پریکړې او هغه غوښتنې چې یو بل سره مطرح کېږي په لومړي لیده کاته کې، آیا دا به څومره رښتیا هم ټول شموله وي، یا دا چې دې کې به هم یو لړ ننګونې موجودې وي؟
زه چې څومره فکر کوم رفیع صاحب محترمه ننګونې خو حتما پکې شته ځکه چې دغه لیست کې کرزی صاحب زموږ ستاسو چې موږ ستاسو د افغانستان د جمهور تېر شوی دی یو ملي مشر دی همدغسې مثال رباني همدغسې حکمتیار همدغسې نور کرزی صاحب چې دی ګیله وکړه دا حق دی یا نور قومونه چې ګیلې کې دا حق دی یا نور اطرافونه چې ګیلې کې احزاب چې ګیلې کې دا حق دی خو زه به ته بیا وایم چې هر هغه قدم چې د سولې لپاره اخیستل کېږي د افغانستان اصیل بچیان باید ومني او ملاتړ ترې وکړي خو پرې نږدې دا صلح دې ته پرې نه دي چې د صلح په نوم باندې جنګ زیات شي او زموږ مشکلات البته دا په قطر کې شته دا په هر کې شته او دا په سپیدار ماڼۍ کې شته هغه دا دي چې یو تعداد ورونه دي چې هغه صلح نه غواړي خو د صلح په نوم باندې هغه مرشد ته نه نیسي چې ته د صلح غږونه کې خو زما د ټولو افغانانو نه او بیا د هغه اصیلو افغانانو چې هغه صلح غواړي د هغې نه مې غوښتنه دا ده چې راځئ خیر دی موږ د دې مخالفت نه کوو چې دا څوک دې لیست کې راغله څوک رانغله ټول څوک چې راغلي دي باید دغه تعقیب کوو موږ او د دغه څوک چې پکې غلط حرکت کوي هغې ته په ښکاره وي چې وروره د افغانانو مخالفت مه کوه د افغانستان سره جفا مه کوه او څوک چې ملاتړ کوي د صلح د هغې باید موږ ملاتړ مننه کوم خیر دی دا چې هر څوک په دې صلح د لیست کې راغلي دي موږ ورته احترام لرو موږ قابل قدر دي کنه ډېر نیمګړتیا پکې واقعیت هم شته ډېر علمي اشخاص ډېر ملي اشخاص ډېر هغه د حساب اشخاص زه په دې یېرېږم چې کېدای شي دغه پلاوی چاته راشي ممکن د هغې په مقابل مننه بیا راګرځم خبره په ټوپو خوله په خلاف مننه کوم صاحبزاده صاحب باید ملاتړ وکړو او منفي اړخونه باید د دوی موږ او تاسو مننه کوم مننه بیا هم تاسو سره ګرځم درنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه لرو تر دمې وروسته درانه میلمانه را سره په بحث کې دي سلام بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم بحث کې درانه میلمانه هر یو ښاغلی محمد حکیم روان سیاسي تحلیلګر له هالند څخه ښاغلی معین څمکنی د حق او عدالت ګوند رئیس له پلازمینې کابل او ښاغلی ګل اغا حسني صاحبزاده سیاسي فعال له ننګرهار څخه را سره په ژوندۍ بڼه وصل دي درنو میلمنو سلام بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم روان صاحب که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړمه دا چې څنګه ښاغلي حسني یادونه وکړله چې هغه څوک چې د سولې د بهیر ملاتړ کوي د دوی مشخصتیا لپاره به هم کار ترسره کوي او هغه څوک چې مخالفت کوي دا کسان به هم په ډګه کیږي خو آیا په افغان حکومت کې آیا دغه روحیه او ذهنیت تر کومه حده پیاوړی بللی شو چې دغسې کسان او اشخاص به مشخصولی وشي چې څوک د سولې د بهیر په وړاندې خنډ جوړوي او څوک ورته اسانتیاوې رامنځته کوي جناب محترم باید عرض وکړم چې د سولې مخالفین اصلا زه فکر کوم چې ډېر کم به وي او د ګوتو په شمار خلک به وي او هغوی حتی اوس معلوم دي خلک پیژني چې د سولې مخالفین څوک دي د سولې مخالفین هغه څوک دي چې په جنګ کې ګټه ده او تاسو فکر وکړئ چې دا به څومره کسان وي دا د ګوتو په شمار کسان دي او د 100 کسانو نه زیات نه دي دوی هغه څوک دي چې مثلا په جنګ کې ګټې دي او چور کوي او چپاول کوي او بیت المال چور کوي غلاوې کړي دي او ثروتونه د دې له امله جمع کړي دي د بېنظمۍ له امله د جنګ له امله د قانون د نشتوالي له امله او دوی د قانون نه ویره لري او دوی د سولې نه ویره لري نو ځکه زه فکر کوم چې دا ډیره د تشویش وړ خبره نه ده هغه کسان معلوم دي چې څوک د سولې ضد دي او پاتې شو دولت چې خلک پیژني نو دولت خو خامخا پیژني او دولت د افغانستان دولت یا حکومت وایم دا د افغانستان د ملي منافعو ساتندوی دی او دا نظام د افغانستان د خلکو نظام دی او د نظام لپاره افغانستان خلکو زرهاو قربانۍ ورکړي دي او سرونه یې ورکړي دي وینې یې تویې کړي دي د دې لپاره چې دا نظام وساتي او دې نظام خلکو ته حقوق ورکړي دي او برابري ورکړي ده ازادي ورکړي ده او متاسفانه چې جنگ دی او جنگ غوښتونکي دي که په داخل کې دي او که په خارج کې دي چې غواړي چې دا حقوق چې افغانستان خلکو د کلونو او پیړیو وروسته لاسته راوړي دي دا حقوق ترې واخلي تاسو وګورئ په افغانستان کې په هر ولایت کې اوس یو پوهنتون دی په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې په ټولو ولسوالیو کې اوس هلکان او نجونې مکتبونو ته ځي او یو وخت دغه خبرې په خوب کې نه لیدل کېدې تاسو وګورئ تاسو دغه ټلویزیون
دغه ټلویزیون چې تاسو ترې خبرې کوئ او په لسګونو نور ټلویزیونونه چې فعال دي او دلته یاران راځي په داسې حال کې چې په دې حکومت باندې دغه کوي نیوکې کوي او دا د دوی حق دی باید وایي چې نیوکې پروا نه لري لکن دغه حق دغه نظام ورکړی دی که دا نظام ونه ساتي او د دې نظام پروا نه ساتي ونه ساتي بله خو دغه لاسته راوړنې به څومره باوري یاستئ چې رښتیا هم حفظ کړی شي ځکه چې افغان حکومت خپل سرې کرښې اعلان کړي دي چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي همداراز په نورو برخو کې چې کوم پرمختګونه شوي دي آیا د مذاکرې د میز تر شا به تر کومه حده پورې رښتیا هم طالبان له دې سره هم فکر او هم ذهنه وي چې رښتیا هم شته لاسته راوړنې د حفظ کړی شي او راتلونکي ته د نور کار هم وشي زه به تاسو ته ووایم چې د دې غوښتنو تر شا نه یوازې افغان حکومت ولاړ دی بلکې د دې غوښتنو تر شا افغان ملت ولاړ دی او هغه خبره ده چې وایي چې د خلکو زور د خدای زور نو د خلک اول افغانستان خلک دغه غوښتنې د افغانستان د خلکو دي افغانستان خلک ملاتړ کوي یو او دویم ټول بین المللي جامعه دغه غوښتنو تر شا ولاړه ده ټول جهان وایي چې په افغانستان کې باید یو انساني نظام موجود وي نه یو دیکتاتور نه یو متعصب او نه یو بنیادګر نظام نه یو تروریستي نظام نه یو دیکتاتور نظام بناء او دا تاسو خبر شوي یاست چې په وارو په مثلا روسانو او امریکایانو په داسې حال کې چې په خپلو منځو کې سره مخالف دي لکن مشترکې اعلامیې نشر کړي دي چې په افغانستان کې اسلامي امارت د منلو نه دی او د حاکمیت د طالبانو حاکمیت د منلو نه دی بناء طالبان که عقل لري او منطق لري او په حقایقو باندې پوهیږي دنیا پیژني او د دنیا واقعیتونه پیژني باید دغه حقایقو ته باید غاړه کېږدي افغان نظام باید ومني او دغه لاسته راوړنې چې په دې څو کالونو کې 18 کالونو کې افغانستان خلک لري دې ته باید احترام ولري ځکه دا طالبان هم د دې خلکو جز دی طالبان هم د دې خلکو بچیان دي او طالبان به هم د دې حقوقونه برخوردار وي دا د دوی په ګټه هم دي د دوی د اولادونو د دوی د آینده د نسلونو په ګټه دي دا د ټول افغان ولس په ګټه دي زه فکر کوم چې طالبان باید د دې سره ډېر شدید مخالفت ونه کړي مننه کوم ښاغلی روان بیا هم راګرځم تاسو ته ښاغلی څمکنی اوس مهال که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بحث ته راځیر شو نو کابو 2 کاله پر دغو مسایلو باندې بحث او خبرې وشوې تر څو یو تفاهمنامه یا توافق لاسلیک کیږي افغان لوري سره څه فکر کوي چې دا مسله به څومره ناندریزه وي یا دا چې نه ستونزه په افغانانو کې به ډېره کمه تر سترګو شي او بالاخره په لنډو کې به دوی یو توافق ته رسیږي مننه په لومړي سر کې زه باید ووایم چې د جګړه د افغانانو نه دی نو د پریکړو صلاحیت به هم د دوی سره دومره زیات نه وي ځکه دا 40 کلنه جګړه چې په دې کې ډیری هیوادونه که څه همسایه دي او که څه د هغې نه ورې خواته دي د افغانستان په جګړو کې پانګونه کړې نو دغې جګړې اوس یو نړیوال کرکټر نیولی دی نو خبره دا ده چې په دغې د سولې خبرو تر شا که ګاونډي هیوادونه دي خپلې موخې لري او که لوی قدرتونه دي د نړۍ هغه هم خپلې موخې لري د افغانستان د کور دننه بعضې افراد اشخاص دي چې هغوی هم موخې په دې کې لټوي نو د دې 40 کلنې جګړې تر شا چې دا تر شا پرېږدي او د سولې بهیر پیلېږي همدومره ستونزې به وي ځکه ممکن زر موږ نتیجې ته پکې ونه رسېږو ورله مخه بعضې مسایل مطرح شوي دي چې هغه د نظام غوښتنه ده حتی په هغه کې د هیات په سر باندې مذاکراتو تقریبا هغه که چیرې کینی نو هغه به حل شي سوا د دې نه د افغانستان مسله په دې کې د ډېر هیوادونه چې لاسوهنه کوي تر شا یې موخې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې دي دلته د تورې طلا یعنې د نفتو مسله ده د اوبو مسله ده په دا کې ترانزیټ مسله ده په دا کې نوره قدرتي مسایل چې کوم دی هغه پکې په نظر کې نیولی کېږي نو په دا کې دلته سیاسي و نظامي نیابتي مسایل تعقیبېږي په افغانستان کې اوس که چیرې پاکستان فرض مثال به پاکستان راوړو که پاکستان ډېره ونډه ترلاسه کوي د طالب په وجود کې طبیعي ده چې بیا هند عکس العمل ښیي اوس هم
هندوستان په ډیر قوت سره غواړي چې بیا په مخالف لوري کې لاسوهنه وکړي. فرض کړه د چین او د روسیې او د هند چې دا ډیر لوی هیوادونه دي په اسیا کې دي، دغو په ګټو کې ټکر سره ځي. دا بله ستونزه ده. د ایران، د سعودي عربستان او د اسرائیل او د امریکې ترمنځ اختلافات، او اوس چې دا نوې کړۍ یا قدرتونه په سیاسي او په نظامي لحاظ رامنځته کېږي چې په هغه کې فرض کړه ایران دی او چین دی او روسیه او ترکیه ده، دا یو بل بالقوه ګواښ دی د دغو مذاکراتو د صلح د راوستو دپاره. خو مهمه دا ده چې په دغه وخت کې که سیاسیون زموږ ټوله په یوه خوله په یوه فکر باندې او د موږ همسایهګانو په داسې موږ سره همکاري وکړي او نړیوال همکاري وکړي چې موږ د دغو معضلو د حل دپاره لومړی یو نړیوال کنفرانس د افغانستان په سر باندې دایر کو. هغوی کې هغه عمده نکات چې په ولې جګړه ده او د څه دپاره ده هغه راواخلي، د هغو دپاره د حل لارې پیدا کړي. بیا د ملګرو ملتو په خاص ډول د امنیت شورا په دې کې یوه فیصله صادره کړي چې هغه هم تضمین به یې دا وي چې کوم هیواد د دغه کړونه سر وغړاوه، لومړی به اقتصادي بندیزونه پلې کولی کېږي او که هغه مؤثر نه و بیا به نظامي پلان په نظر کې ورته بله. خو اوس مهال د مسله له طالبانو سره ده، دا یوازې د افغانستان په اړوند ده. که چېرته دلته توافق ترمنځ لاسلیک کېږي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، نو دلته د هیوادونو مسله بیلیږي. آیا دلته څه ډول یو څارنې ته یا نظارت ته یا هم یو ضمانت ته اړتیا لیدلی کېږي؟ همدغه موضوع ده چې یو دریمګړی قوت چې هغه یو ولسي قوت دی او بل دریمګړی قوت چې هغه یو ان دی، هغوی دې په دې کې رول ولوبوي چې د افغانانو سره په دغه مسله کې مرسته وکړي. که د افغانستان حکومت وښیي او که طالبان وښیي، دا په ظاهرا په څرګنده رول لوبونکي دي، لیکن تر شا ډېر قوي لاسونه دي، نشي کولی چې دوی همغو ته لاسرسی پیدا کړي. نو دوی به هم وار په وار په دغه مسایلو کې د همغو خلکو خبرې راوباسي چې هغوی څه غواړي، څه موخې د دغه تر شا دي. موږ خو د تجربې ته په کتو سره داسې نه دی چې دا لومړی ځل د صلح خبرې کېږي. دا په 1989 کال کې هم همداسې مسله وه چې په هغه کې یو ورې توافق وشو چې هغه بیا تعقیب نشو. په هغه کې په هغه وخت د مجاهدینو مشران وو او د افغانستان حکومت څه هیڅ خبرې نه کولې. بالاخره ضمانت کوونکي امریکا او روس شو او سندونه د افغانستان حکومت او پاکستان لاسلیک کړل چې منجر په جنګ شوه. علت دا و چې دوی د ملګرو ملتو د موسسې هغه نیمګړی ماموریت چې دوی سر ته ورسولو، هیله دا ده چې دا ورته د ملګرو ملتو موسسه په هغه ډول خپل رول ولوبوي لکه څنګه چې په نورو نکاتو کې د نړۍ چې دوی رول لوبولی دی. موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې په هغه ځای کې دوی عملا جګړې ختمې کړي دي او د جګړې نه وروسته بیا د هغه ملک سره اقتصادي مرستې هم کړي دي چې د تلپاتې سولې او ثبات دپاره کار ترې اخیستل شوی دی. مننه ښاغلی څمکنی. بیا هم راګرځم ښاغلی صاحبزاده، که په لنډو ټکو کې له تاسو څخه واورم مذاکرات به بالاخره پیل شي، دلته به ډېرې لوړې ژورې موجودې وي، خو غوښتنه څه کېدلی شي له دواړو خواو څخه د یو افغان وګړي په حیث باندې چې په دریځونو باندې ټینګار، آیا دا د افغانستان د بدبختۍ بیا هم یوه بیلګه لیدلی کېږي؟ دریځونه څومره باید نرم کړی شي ستاسو په اند؟ رؤوفي صاحب محترم، زما فرض دا دی چې موږ افغانستان د جرګو مرکو کور دی او افغانان په جرګو مرکو باندې پوهېږي، هم د اسلامیت د نقطې نظر او هم د افغانیت د نقطې نظره. په دې باندې موږ تاسو پوهېږو. یو لوی ښایسته مرکز موږ ستاسو لپاره دا دی چې وایي کور خپل ساته ګاونډي غل مه نیسه. موږ د تل لپاره خپله غلطیانې د بل چا په اوږو باندې اچولې دي او هغه علت همدا چې دغه موږ په خپله سره په اتفاق دی، موږ په خپله سره تیتو پاشانې او د بل چا د نظریاتو او عقیدو پسې منډې وو. زما غوښتنه ده بل دا چې صلح چې چېرته کېږي، چېرته چې صلح کېږي، البته د افغاني عنعناتو او د اسلامي امر په اساس باندې هغه کې صلح کې ګذشت ډېر مهم دی چې دواړه اړخه به ګذشت کوي یو، او بل به حقایق به راسپړل کېږي دوه، او تحلیل به صحیح کېږي. خو دا بیا هم د درېیمګړي د خوا نه کېږي. زما د ټول
افغانانو د زیدخلو ډولونه او بالخصوص د افغانستان د ولس نه مې غوښتنه دا ده روفي صاحب محترمه چې قرباني ولس ورکوي انتحار ولس دی بندي ولس دی ملامت ولس دی غربت په ولس کې دی قلم او قانون د ولس نه اخیستل شوی دی ټوپک او کوتک ورته ورکړل شوی دی ټوپک او کوتک په دې ولس باندې حاکم دی زه د خپل ولس نه غوښتنه دا ده چې په طالب کې ولس په حکومت کې غوښتنه مې دا ده چې آزاد ولس تاسې سره متحد شي او دې معناول فشار راولي چې کینی او چې کله چې کېناستل لکه تاسو یو پوښتنه وکړه چې د الله سره راوللي بله فکر کوم چې له ښاغلي حسني سره مو په اړیکه کې بیا ستونزه راولاړه شوله خو خیر بیا هم راګرځم ښاغلي روان ته روان صاحب ستاسې وړاندیزونه څه کیدلی شي دغه هیئت لپاره چې له افغانستان څخه ځي او له طالبانو سره به په لنډو کې مخامخ خبرو ته کینی زه فکر کوم چې دا هیئت چې مذاکراتي ټیم چې طالبانو ته د مذاکراتو دپاره ځي دا باید لومړی زما تاسو وویل چې ستاسو وړاندیز شی دی زما وړاندیز دا دی چې اول دوی باید دلته یوه هماهنګي ولري او په ټولو خبرو کې باید یو تفاهم موجود وي او د یوې واحدې اجنډا سره هلته لاړ شي او د هغې اجنډا تر شا باید ودرېږي او د هغې څخه په ګډه او په منظم ډول په علمي او منطقي لحاظ باید هغې نه دفاع وکړي او کچیرې مثلا د طالبانو استدلال یا منطق یا اجنډا زموږ د افغانستان د ملي منافعو او زموږ د ارزښتونو او ضد وي خلاف وي باید هغوی قانع کړي په دې باندې چې تاسو افغانان یاست او دا د ټول افغانستان د ټول ملت په ضرر خبرې دي او په ضرر موضوع ده دریځ ده او له دې دریځ نه باید طالبان د ورورۍ په روحیه او د دوستۍ په روحیه د وطندارۍ په روحیه باید د هغې دریځ نه باید منصرف کړي او ضرور نه ده چې هلته باید د دوو متخاصمو دوو دښمنو ډلو په حیث سره کینی نه کله چې افغانان په خپلو منځو کې سره کینی دوی باید په دې باندې پوه شي چې اوس موږ خپل یو په خپلو کې سره ناست یو که څه هم داسې خبرې کېږي چې د دې شاته او د هغې شاته او مختلف نور قوتونه دي او جهاتونه دي او هیوادونه دي په دې کې هم شک نشته چې هغوی هم حضور لري د هغوی شاته ولاړ دي لیکن افغانانو ته باید خپل ملي منافع او د خپلو خلکو هوسایي د خپلو خلکو راتلونکی دا باید ورته مهم وي که طالبان دي هم د دې وطن خلک دي که دغه ټیم چې د جمهوري نظام لخوا ورځي دا هم افغانان دي باید په خپلو کې مشترکه ژبه پیدا کړي او د انفصال پر ځای د بیلتون په ځای باید د وحدت د یووالي او د پیوستون د ملي اتحاد د ملي وحدت او د خپل ملت د ګټو نمایندګي وکړي باید دواړه طرفونه او باید د یووالي لپاره کار وشي مننه کوم ښاغلی څمکنی په لنډو ټکو کې ستاسې نه هم اورم څومره باید خوشبینه اوسي افغان ولس چې اوس مهال دغه هیئت هم په لنډو ورځو کې حرکت کوي او بالاخره په دې بهیر به بحث او خبرې اترې کوي ښه خو مننه د افغانستان مسایل داسې زر تغییر او تبدیل کولی شي لکه د پسرلي اسمان چې ګوري چې په یو ساعت کې باران ورېږي په یو ساعت کې لمر وي ځکه چې موږ دلته زه بیا وایم چې موږ خپله جګړه دا نه ده د جګړه د بل چا ده نو په دې صورت کې به مجبور و مکلف وي دواړه لوري چې هغوی به د خپلو ملګرو چې د پردې تر شا رول لوبوي د هغو سره به هم سلا مشورې لري خو د حل لارې دا ده چې زه په ټولو زیدخلو خواوو که هغه هیوادونه دي که همسایګان دي موږ په کورنیو چارو کې دي موږ څه د روغې قدمونه دي واخلي او د افغانانو ترمنځ یو داسې کلتور رامنځته دي چې دواړه طرفین چې هغه د صلح ترمینالوژي استعمال کړي هغوی د خشنو او داسې تخریش کوونکو الفاظو نه ډاډه وکړي ټولې نړۍ ته د یو لاس چې ورته وي چې تاسو په صلح کې په موږ کې دا ګټې دي او دا مزیانونه دي
علاوه د دې نه د ملګرو ملتونو موسسې نه موږ هیله دا دی چې دار ورته کاذب یا دروغجن رول ونه لوبوي، سم رول دی ولوبوي چې تر څو موږ ملک ته یو صلح او ثبات رامنځته شي. ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور مودان درنو میلمنو چې له موږ سره مو برخه واخیستله او بحث مو راسره وکړو. درنو لیدونکو په همدې سره زموږ د دې مهال د سولې خپرونه هم پای ته رسیږي. له ملتیا مو منندوی یم. پاتې وخت مو په خیر.